السلام علیکم. زما نوم پروفیسر عبداللطیف خان دی. زه د لیډ هسپتال چیف ایگزیکټیو آفیسر یا مشر ډاکټر یم. ستاسو خبره صحیح ده چې دا وبا په دنیا کې ګډه شوه او خاص کر چې پاکستان ته راله نو موږ درې قسمه رد عمل یا عکس العمل کتلو کې راغی. دا ډېر زیات ضروري دی چې زه تاسو ته په دې باره کې خبرې وکړم. اولنی رد عمل د پبلک و. دا رد عمل ډېر د ټوکې والا او د بې یقینۍ والا رد عمل دی چې په دنیا کې کرونا نشته. دا هسې یو پروپاګنډه ده. دا یو رد عمل دا و. دویم رد عمل چې کوم د هیلث ورکرز طرف نه و هغه انتها خوف والا و. دونه پورې چې د وبا چې کوم خدای ګډه شوه نو ډاکټران و مریضان له نه تلل. او دریم رد عمل حد والا رد عمل چې کوم دې مخکني دوه نم زیات خطرناک و هغه موږ وکتل. دا رد عمل د یو خاص ټولې طرف نه راغلی دی او دا انتهایی خطرناک او په دروغو پروپاګنډه باندې موجود دی. خلکو ته دا ویلې شوي دي چې تاسو خپل مریضان هسپتال ته مه بوځئ ځکه چې هسپتال کې د زهر انجکشن به کوي د ځان خلاصولو نه. نو دا زه داسې ټولې ته وایم چې د الله نه ویریږئ. دا یو خطرناک دغه دی حرکت دی. دې په وجه خلک مړه شوي دي او مړه کېږي. خلک هغه پورې LRH ته یا نور هسپتالونو نه راځي چې څو پورې د هغې مریضان بلکل د مرګ نیزې نه وي. نو تاسو ته زما ریکویسټ دی چې دا پروپاګنډه پرېږدوئ او خلکو ته رښتیا ووایه. نو اولنی رول خو تاسو ته زه د LRH سټاف رول وایم. وګوره موږ سره 15,000 سټاف دي LRH کې. دا یو ډېر غټ نمبر دی. دې کې 350 کسان موږ صرف د کرونا مینجمنټ دپاره خدمات دپاره مختص کړي دي او په دې کې 150 سټاف کرونا پازیټیو ټیسټ شوي دي. دا کرونا پازیټیو
3,500 کسان چې کوم ډایرکټ کانټیکټ دی مریضان سره نو تقریبا 2 لک روپۍ جوړیږي د ورځ. څلورم تاغي خدمت تاسو زه وایم په دې کورونا کرایسس کې په ورځ کې کم از کم 80 غټ اپریشن هم کېږي، ایمرجنسي اپریشن. غټ مایګریشن او هجرت چې ورته تاسو ووایو د یو بلډینګ نه بل بلډینګ. دې نه علاوه تاسو ته علم دی چې موږ الکټیو سروسز په هسپتال کې بند کړي وو صرف دې لپاره چې د کرونا ځای ځای نه نور ځایونو کې ګډه نه شي. د هغې صرف بندولو موږ ته ډېر مالي نقصان دی او دلته هسپتال کې چې کوم پرایویټ پریکټس به کېده هغه موږ بلکل بند کړی دی. زه لپاره بند کړی دی چې د هغې په وجه د کرونا وبا نور ځایونو ته خور نه شي. د وبا نه مخکې په LRH کې به تقریبا 50 نه والا 80 زره خلک په ورځ کې به دې هسپتال ته راتلل او بار ته وتل. دې کې مریضان به مو د مریضانو رشته داران به مو او تاسو ته علم دی چې هغې په وجه به څونه مشکلات یو ځای کې پیش کېدی شي. نو چې دا وبا شروع شوه نو دا نشو کېدی چې موږ دونه کسان په هسپتال کې دننه پرېږدو. نو موږ څه چل وکړو چې موږ د هسپتال ګیټ سره ایمرجنسي ډپارټمنټ سره نږدې ټریاج ورته وایي سکرینینګ لپاره یو پوره ځای جوړ کړو چې دا 50-80 زره کسان به دننه نه راځي، هغوی به هلته ولیدلی شي. هغې ځای کې به چې چا ته څه خدمت ضرورت وي د دوايانو پرسکرپشن یا د ټیسټونو یا د هر څه کسان چې چاته سپیشلیست کیر پکار دی دا هغه خلک دی هغه دننه موږ پرېږدو او د هغې موږ علاج کوو او د هغې موږ خدمت کوو. نو دا یو ډېر لوی سټیپ و چې کوم وخت یې موږ الکټیو سروسز بند کړل، کلینکس هم بند کړل چې په هغې وجه وه. نو هغې دپاره موږ سوچ کوو چې دا موږ به څنګه متبادل به خپل پبلک ته ورکوو. نو هغې کې موږ یو سیسټم راوباسه چې کوم په پاکستان کې ماته پوره یقین دی چې پبلک هسپتالونو کې دا اولنی هسپتال دی LRH چې هغوی ټیلی میډیسن کلینک شروع کړو. د ټیلی میډیسن کلینک مطلب دا دی چې په فون باندې یا سیټلایټ باندې مریض سره به موږ خبرې کوو، هغې حالات به معلوموو او حالات مطابق
تبادله خاص کوو دغه سره سپیشلیسټ را هغې په علاج معالجې باندې غور کوو او چې کم ځای کې تبدیلي کیدی شي حوالې پکې راتلی شي هغه موږ هغې له ورکوو چې کم تکالیف وي ډاکټرانو ته د علاج کولو باره کې هغه موږ هغې دپاره سهولیات فراهم کوو دا میټینګ زموږ هر ورځ کېږي دې نه علاوه موږ ته علم دی چې د اموات پرسنټیج چې کم دی پېښور کې بلکې خیبر پختونخوا کې د پاکستان په مقابله کې ټول نه زیات دی نو موږ هغې متعلق هر ورځ معلومات کوو په هفته کې 2 میټینګز کم از کم موږ کوو هغې ته موږ مورټیلیټي میټینګ وایو هغې کې موږ هر یو